ستاسو په علاقه کې د یختو وړو کې کېدو او د حجامت کولو 100 روپۍ اخلي. لکه اوس تاسو خپل یخته برابروئ حجامت وکئ نو د دې ستاسو نه 100 روپۍ اخلي. که تاسو وینئ نو د دې چې دی ریټ نه دی معلوم. لکه که څوک په 100 کې ورسولو، که ناشنا کس رالو که هغه په 500 کې ورسولو، که په 1000 کې ورسو، که په 2000 کې ورسو. ځینې خو غټ غټ چاپونه دي په هغې کې خو ډېرې زیاتې روپۍ علي. کریم پورې کوي، یو شی بل شی پورې کړي نو د هغې هم ستا نه روپۍ علي. خو د هغو هم ریټ چې دی مقرر نه دی. زیاتکر کسان به چې تا په غریبانان پسې ویډیو راوسته، دا غریبانان نه دي، د امریکې استرالیا نه چې دی زیاتې روپۍ ګټي. ځکه بله ورځ زه یو چاپ ته لاړم، ناست وم، یو کس له کار وکړو، هغه له یخته برابر کړل او حجامت یې وله وکړو. نو دا کس چې کله راپاسېدو دا میلمه د دې کرسۍ نه راپاسېدو، یخته او حجامت برابر شو، نو دې کس ته وایي تاله 100 روپۍ درکړم. نو دا کس ورته وایي به پرېږده مه راکوه. موږ له چې څوک روپۍ راکوي نه، زموږ د پښتنو دا رواج دی چې هغه ته وایي پرېږده مه راکوه. خو نه، بیا چې دله کله 1500 روپۍ هغې کس ورکړې نو دا هغه 1500 روپۍ چې دي هغه غونډې راواخېستې، هغه کس له چې دی 1 روپۍ ورنه کړه. اراده عام ریټ چې دی 50 روپۍ او 100 روپۍ ریټ دی. بیا خیر تا میلمه ولیدلو، 1.5 سل یې واخله، ناجایزه تکې 1.5 سل ته د حجامت واخله، 1.5 سل چې دی دا ته د یختو واله 300 ته واله، دا 200 واله ورکړه. نو میلمه ورته له څه ټایمه پورې ولاړ و، خو غږ ونه کړو، دا هغه روپۍ غونډې په جیب کې کېښودې، چې میلمه ته هم دغه شانتې لاړو. په ځینې علاقو کې خلک 100 روپۍ ورکړي، نو هغه 100 روپۍ چې دي دا هم په جیب کې کېدي. که 2000 دې ورکړې 2000 نه نه اخلي، نو ریټ چې دی د دې نه دی معلوم. نو حکومت له پکار دی چې د دې دپاره هم څه ریټونه چې دي دا کېدي. دغه شان د ټیلرانو ریټ شته، د سبزیانو ریټ شته، د چرګانو شته، د نورو سامانونو ریټ شته، خو د دې چې دی ریټ نه دی معلوم. که تاسو بازارونو ته لاړ شئ نو په هغې کې خو بیخي حلالئ. په هغې کې خو چې یخته خالي واړه کوئ نو 500 او 1000 روپۍ چې دي ستا نه د یختو علي. دغه شانتې که حجامت کوې د هغې نه دنیا علي. بیا چې د باندې لږ کریم بریم دا پورې کړي نو 4-5 روپۍ چې دي د هغې ستاسو نه اخلي. دا خو درته ما چې خبره وکړه دا مې درته خالي د کلي وکړه. بل لا دا د په نیمه ګنټه کې به دغه سړی وزګار کړی. نو دغه شان که 2-3 ګاګه دله نور رالل نو 4-5 روپۍ چې دی د ورځ د دغه نه پیدا کوي. او دغه شانتې د کلي هغه چې ورسره حساب کوي 1500 روپۍ، نو 8000 روپۍ ورځ چې دی په دې چل کې پیدا کوي. بل لا چې دا روپۍ د په لاس هم نه ورځي، دی به همیشه لپاره دغه شانتې خوار چې دی دا به ګرځي. د سره وجې نه به ګرځي چې دی ناجایزه کوي، چې د کلیوال نه یو شانتې ریټ علي او د میلمه نه بل شانتې ریټ علي. بل لا د اشنا او د ناشنا لپاره یو شانتې ریټ چلوئ. دغه ته انصاف وایي. ناجایزه کمې ته ویلی کېږي چې ته د کلیوال نه یو شانتې علي او د ناشنا کس نه چې دی بل شانتې علي. ولې ته د هغه یخته بل شانتې واړه کوې چې ته راحلې د یو کس نه 100 روپۍ علي او د بل کس نه ډایرک علي 250 روپۍ د یختو وړو کې کېدو علي. ځینې کسان چې دي د دې نه سې واخلي. نو تاسو راته ووایئ په کمنټس کې چې ستاسو په علاقه کې چې دی د دې څه ریټونه دي. بل لا حکومت له دا پکار دی چې د دې لپاره نقنامه جوړه کړي. او ستاسو سره دا قسمه واقعه شوي ده که نه ده شوي، دا راته په کمنټس کې چې دی دا لازم ووایئ.